چې نن سبا مطلب پرستی عامه ده. مطلب پرستی تاسو مطلب پرستی پیژنې چې تا نه زما څه پیدا وي نو تا ته به نږدې کېږم، او چې کله در نه پیدا حاصله کړم بیا به ستا په طرف هم نه درځم. نو دې آیات کریمه کې کم چې ما ولوستو دې کې الله موږ ته څنګه چې دا خبره کوي چې یو سړی تا ته وایي چې السلام علیکم، نو ته به ورته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله، ښکلی جواب به ورکوې. نو علما نه تفسیر دلته دویمه معنی کوي چې کله تاسو یو بل نه څه تحفه اوسئ، تاسو یو بل له څه تحفه اوسئ، نو د یو بل تحفې به خورئ نه، فحیو باحسن منها، ته به د هغې نه غوره ورکوې. تا له چا سره وړو نو ته چې واپس ورکې نو ته به یو هغه ته دا نه ښکاره کوې چې تا له زیات در کوم، هغه په دې پوهې نه. او قرآن کریم وایي ته به د هغې نه غوره بدله ورکې، بهتره بدله به ورکې. او بیا وایي که بهتره بدله نه شي ورکولی او ردوها، کم از کم چې تا لې سره وړلي دي نو چې په هغه باندې نن خوشحالي راله، په هغه نن غم راغی، د هغې هم رهوله اوسه که نه، چې تا لې سوره راوړلي دي د هغې هم رهوله ورکه که نه. اوس راشه زما او ستاسو پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لبا خلکو کله ناکله څه نه سره وړو، نو نبی علیه الصلاة والسلام به هغه کس له د هغه څیز بدله په داسې شکل کې ورکوله چې یو به یې ډېره ورکوله، لکه څومره چې به نبی علیه السلام له راوړلی و نو د هغې بدله به یې ورکوله او ډېره به یې ورکوله. او دریم هغه به یې پویوم نه په دې خبره باندې چې دا ما تاله ستا د هغه احسانو بدله درکړه، او روانې به یې نه کولې لکه مونږ خلک نن ورکو، خو دا چې شل ځایه به بیا وایو په ما څه بدله ده، که ما لې راوړلي ما ولم وړي دي، وایي که نه وایي داسې، که ما لې راوړلي دي نو ما ولم وړي دي. نو چې ته دا خبره کوې دا خو د قرآن نه خلاف ده، دا خبره خو د احادیثو نه خلاف ده. د دې وجې نه مطلب پرستی په قرآن کریم کې دا د منافقانو یو صفت ذکر کړی دی چې منافق چې دی نو دا مطلب پرست دی، دا مفاد پرست دی. دیو پیدې ته ګوري نو چې کله ده ته پیده ملاویږي نو دی به ستا خوا له راځي، چې پیده ورته نه ملاویږي نو دی به بیا ستا د خوا نه تښتي. قرآن په اول سپاره کې د دې یو مثال پیش کړی دی، او څنګه ویلي دي الله تعالی په دې الفاظو سره د دې منافقانو مثال پیش کړي. مونږ ته وایي وَإِذَا عَظَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کله چې دی د نبی علیہ السلام په مجلس کې وویني چې نن مسلمانانو نه مطالبه ده چې تاسو د الله د دین دپاره اعانت وکړئ، تاسو ورکئ، پیسې ورکئ. چې منافق ته پته ولګي چې نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمانانو نه د اعانت مطالبه کوي، نو په دغه ورځ به بیا منافقان د نبی علیہ السلام په مجلس کې نه وي، بیا به بالکل رکو. ولې وایي نن به نبی علیہ السلام غواړي صحابو ته به وایي چې تاسو د الله د دین دپاره د خپل وس مناسب مالی استعداد پیش کې، لکه د تبوک دپاره نبی علیہ السلام اعلان وکړو، نو ابو بکر صاحب د کور ټول سامان پیش کړ، عمر فاروق د کور نیم سامان پیش کړ، چا زر سورلې وروړي، چا 1500 ورکړي، اوهان اسونه. یو صحابي دی داغه کور پاغه زمانه کې په 15,000 درهم باندې خرڅ شو، او هغه 15,000 درهم یې غونډې د الله رب العزت په نوم باندې ورکړې، پیغمبر علیه السلام ته وی دا زمانه والا او دا د الله د دین دپاره ولګوه. نو په دغه روز باندې منافق نه و، دی حاضر نه و، لار کې به ولاړو تماشه به یې کوله چې دا مسلمانان نن څومره ورکوي. نو ابوبکر صاحب د کور ټول سامان راغستی دی. ابو وکیر انصاري یو غریب صحابي دی، نو هغه د شپې د یو یهودي سره باغ کې مزدوري وکړه، هغه له ټول باغ اوبه کړو،
د یوې بوکې په سر یوه کجوره وه. سحر چې د باغ اوبه کول ختمول نو یو 2 سیره کجورې وګټلې او هغه 2 سیره کجورې نبی علیه السلام له راوړې ورته یې وي جي دا د غزوې تبوک نه غزوې تبوک دپاره زما نه قبولې کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه کجورې ډېرې محبوبې وې. صحابو ته وې دا 2 سیره کجورې راوالی دې غریب بیګا ډېر تکلیف پورته کړی. نو دا څومره مال چې مسلمانانو را جمع کړی دی دا به دې ټول ډیري باندې ګیر چاپېره وسنډی چې په ټول باندې خورې ورې پرېږدي. نو منافقان ولاړو نو چې ابوبکر صاحب ټول سامان را واغستو نو منافقان وایي دې ریاکار ته وګوره وي دې ځان ښایي چې مال ګنې ټول مال ورکو. ابو عقیل انصاري 2 سیره کجورې راغستې وې. دا منافقان وایي ولې الله ستاره 2 سیرو کجورو ته دغه د محتاج دی چې ته 2 سیره کجورې راوړې والله له ورکې. هغه مالدار هم نه پرېښولو او هغه غریب هم نه پرېښولو. نو الله پاک په قرآن پاک سورې بقره کې د دې مثال پیش کوي چې منافق به په خپله مفادو ته کتل چې دې کې زما مفاد شته زما حاجت پوره کېږي زما مقصد پوره کېږي نو هغه ځای ته به راتو او چې کله به یې رچانه څه مقصد وکړو نو بیا په هغه طرف باندې نه راتو. او چې کله به ورته پته ولګېده چې نن نبي علیه السلام غنیمتونه تقسیموي نن نبي علیه السلام غنیمتونه تقسیموي مالونه تقسیموي نو دا منافق پر راغلی د ټولو مخکې به ناست هغه کم غریبانان صحابه چې به وو هغه غریبانان به وروستو راغلي وو او ده به قدم راغستو ړومبي سر ته به یې ځان راورسو چې د نبي علیه الصلاة وسلام د لاسو مبارکو نه په ړومبي فرصت کې چې کوم دی مالي غنیمت حاصل کړي. حاصل زما د خبرې دا و الله تعالی فرمایي چې څوک دله څه تحفه راوړي څوک دله څه تحفه راوړي لکه زموږ د چم ګاونډ کې یو کور چې ته وریجې پخېږي بل کور له په ډونګۍ کې ولیږي چې ته حلوا پخېږي بل کور له ولیږي نو چې کم کور له په دې ډونګۍ کې څه ولیږل دې له دا ډونګۍ څنګه واپس کول پکار دي. نو قرآن کریم په دې آیات کریمه کې وایي فحیو باحسن منها ته ولې د هغې نه ښه طریقې سره جواب ورکړه ته ولې دا ډونګۍ ته شملېږه ته ولې دا لوحې ته شملېږه. لیکن بعضې خلک په دې خبرو پروا نه هر څه کولو بل وړېږي نو په هغې باندې به خپه راخکي او د ده د کور نه بل چاته یو سوتر ته خیر میلاویږي نه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مخی چې تاسو بل سور کې چې تاسو نه درکوي نو الله بس تاسو مال کې برکت واچي الله بس تاسو په عزت کې برکت واچي الله بس تاسو په کاروبار کې برکت واچي. نو مطلب پرستی او د خلکو نه ځان پوره کول د دې نه به ځان ساتو ځکه دا خوی د چارې دا د منافقانو قرآن ذکر کړی دی او چې زیات نشي ورکولی او ردوها نو قرآن وایي هغه تاله چې څه درکړي دي د هغې هم راخوله ورکړه که نه تاله چې سره وړلي دي د هغې هم راخوله ورکړه که نه. د دې وجې نه احادیثو مبارکو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاله څوک څه نه درکوي نو هغه له هم ورکړه سل من قطعکه تا سره نالګي راولي ته ورسره روغه راوله واعطوې او ورکړه وکړه هغه چاته منعکه چې تا له څه نه درکوي په تا باندې بندیز راوستی دی تا سره څه قسمه د خیر قدم نالي کله کله رونو کې هم داسې روري پترونو کې هم داسې تري په ټبر کې هم داسې یو کسي چې ته به ورته شپه ورځ منډې وې خو د هغه د لاسه به تا ته د ذرې برابر خیر نه در رسي د هغه د لاسه به تا ته د ذرې برابر پیدا نه در رسي نو شیطان به تا ته دا ذهن ته راچي چې ولې لکه ته به ټول عمر دله منډې وې وی او زه به ځکه ټول عمر منډې ومه چې قرآن کریم ما ته ویلي دي احادیثو د پیغمبر ما ته ویلي دي